حجاج ابن یوسف دا یو ډیر لوی ظالم تیر شوی دی چې د ډیر زیات علما هم شهیدان کړي دي او ډیر زیات تابعین او تبع تابعین د شهیدان کړي دي. ډیر د زمانه ډیر لوی ظالم انسانو. یو ورځ عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مخ ته یو کس د حجاج ابن یوسف سیبو داغه څه تذکره وکړه په بدی سره، لکه په هغه باندې داسې خبره جوړ کړه چې د دا کار کړی دی. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه کس ته وی کچری حجاج ابن یوسف دا کار نه وی کړي نو د قیامت په ورځ باندې به ته هم د الله مخې ته ولاړې او حجاج ابن یوسف به هم د الله مخې ته ولاړې. او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه کس ته وی کچری حجاج ابن یوسف سے هغه ظالم او هغه ظلمونه کړي او خلک شهیدان کړي، مسلمانان شهیدان کړي، الله به داغه په خپل بدله اخلي، ته داغه نه بدله نشي اخیستی. خو چې تا په حجاج ابن یوسف باندې کوم دروغ وتړل الله رب العزت بستانه داغه باره کې تپوس کوي. نو د یو غټ ظالم په باره کې یو سړی دروغ وایي داغه په باره کې د صحابي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا خبره نن موږ معاشره کې وګورو، په وړه وړه خبره باندې موږ د بل خبره رسو او د بل ته خبره نقل کوو، د دې وجې نه زموږ معاشره خرابېږي.